زموږ وجود تر اسلام ډیر مخکې و، اسلام وروسته موږ ته راغلی دی. راځي عربان چې زموږ علاقې ته راغله، زموږ پر ژبه کلتور پر دې شیانو ډېر ژور اغېز وکړي. یو دم یې 180 درجې تغییر ورکړي، ژوند د کلتور پر بل مخ واړوي. لږ به مخکې به بیا راسي چې د افغانانو څنګه اسلام قبول کړی دی. افغانانو هیڅکله یعنی پښتنو هیڅکله په زور اسلام نه دی قبول کړی، نه د عربانو سره د اسلام منلو دپاره جنګ کړی دی. جنګ یې یوازې پر قدرت، باچاهي، سلطنت چې واک زموږ دی، زموږ وطن دی، باچاهي زموږ د موږ خپل باچاهي پر کوو. تحقیق وروسته ثابته شول چې خراسان ته باید ولاړ شي، ځکه خراسان ډېر شتمن و، ډېر بډای و، ډېر موړ و. ډېر 225 هجري کې وروسته بیا د هفته د ورځو ضرورتونه پیدا شول چې باید زموږ ورځې هم د هفتې د ورځې سره معلومي، لکه اتوار، سموار، منګل یا یکشنبه، دوشنبه، سهشنبه. چې ما ته د خیرالدین زرکلي الاعلام وویل، د حسن التقاسم مې درته وویل، د تاریخ تبری مې درته وویل، د الکامل په تاریخ مې درته وویل. شپاهیان 100 پر 100 شانو بار د هندو دین کتابونه د افغانستان څخه یوړل، تر اسلام د مخه راغلی دی افغانستان ته. د افغانستان زما مقصد د پښتنو وطن دی. موږ دونه غنیمت وطن، موږ دونه پرمختللی وطن، خو بس څه ووایو، په موږ کې سیاسي جنونیت ولاړی تر اسمانه ورسېدی، مذهبي جنونیت تر اسمانه ورسېدی، اجتماعي جاهلیت تر اسمانه ورسېدی. خوشحال خان خټک وایي پښتانه دي د کږو کاڼو دیوال. لکه چې تاسو په بینر کې وینئ، د نن ورځې د دې سرکل موضوع ده تر اسلام وروسته او تر اسلام مخکې د پښتنو تاریخ، ژوند، سیاست، مذهب. موضوع ډیره پراخه ده، تاسو ته بهتره معلومه ده، خو زه به کوشش وکړم چې څونه ممکنه کېږي را لنډه یې کړم په لنډو الفاظو کې. که څه هم چې دا زه فقط 2% یا 3% تفصیلي تشریح کوم، نو دا زموږ دغه عنوان په 10 برخې یا 10 سیکشنه کې هم نه خلاصېږي. نو بیا به هم زه کوشش وکړم چې لږ را لنډه کړم، خو د دې دپاره یو څه شرایط باید تاسې په فکر کې ونیسئ. اول شرط دغه یو شی تاسو په فکر کې ونیسئ، نو موضوع ته به ښه ننوځئ، ښه به په موضوع پوه شئ چې په دې وطن کې یو خبره ډیره مشهوره ده، وایي پښتانه د خالد بابا اولاد دی یا د خالد بن ولید اولاد دی، مګر دا په حقیقت کې خبره داسې نه ده. پښتانه په ټوس ثبوت، په کلک ثبوت، په قوي ثبوت باندې تقریبا د 6000 کاله څخه وجود لري. لږ جغرافیایي تبدیلیانې، سیاسي تبدیلیانې، کلتوري تبدیلیانې پکې راغلي دي، مګر موجودیت یې تر 6000 کاله پورې په ټوس ثبوت باندې رسیږي. یو خبره خدا چې دغه ذهنیت څخه باید دا شی وایستل شي چې پښتانه د خالد بن ولید اولاد، پښتانه ډېر مخکې، ځکه زموږ په موضوع کې راځي نو چې یو زموږ ذهن دا چې خالد بن ولید اولاد دی پښتانه نه، او بیا زه ته وایم چې د 6000 کاله مخکې په دغه ریفرنس یا په دغه حوالو باندې پښتانه ستانو، بیا د خبر په ټکر کې راځي. دوهمه خبره جغرافیایي تبدیلی د ذهن ایستل. زما د خبرې مقصد دا دی چې دا زموږ تاسې موضوع ډیره زړه ده. هغه مهال د افغانستان یا د پښتنو سرحدونه ایران خواته هم ډیر پرمختللي و، دا خوا هم راکم شوي دي، دوري د هند خواته، ځکه چې لږ موږ مخکې ته د 1940 نه مخه پاکستان وجود نه و، نو باید دغه د ډیورنډ یا دغه ملک موجودیت دا باید په زموږ په موضوع کې د ذهنه وباسو، ځکه هغه مهال چې موږ پر دې خبرې کوو دلته د افغانستان دی. دا بیا وروسته جغرافیایي تبدیلي راغلی ده، ته بهتره معلومه ده. دا رقم د ایران خواته، دا رقم د ازبکستان، تاجکستان په انګریزي کې سنټرل ایشیا ورته وایي، موږ تاسې منځنۍ اسیا ورته وایو، هلته جغرافیایي تبدیلي راغلي دي. دارنګه د چین خواته واخان چې دلته په پاکستان کې د ګلګت بلتستان په دې کاشغر دلته د افغانستان هم یو دغه ورته راغلی ده، یو څوک ورته راغلی ده واخان کې، دلته هم ډېرې جغرافیایي تبدیلیانې راغلي دي. دا جغرافیایي تبدیلیانې باید موږ د ذهن وباسو، موږ
بحیث یو قوم یو ملت دا موضوع ته غوږ ونیسو. درېیمه خبره دا ده چې موږ ځینې خلک دا البته ټول داسې نه ځینې خلک دا فکر کوي چې یاره موږ تر اسلام مخکې سو نو دا بده خبره ده موږ مسلمانان نه زموږ وجود تر اسلام ډېر مخکې و اسلام وروسته موږ ته راغلی دی. زموږ وجود تر اسلام ډېر مخکې و اسلام وروسته موږ ته راغلی دی. نو باید موږ دا یو شی ذهنا ومنو چې موږ تر اسلام ډېر مخکې وو. نو چې موږ وجود هغه تسلیم کړو بیا موږ موضوع ته ښه راځو. نو زه به دا شرایط خو خلاص وصل به نو زه کوشش وکړم چې موضوع دغه ځای را شروع کړم چې اردو کې یو خبره یې وایي په ترک دور د ډبرې د زمانې څخه چې انسان د غار کښلو څخه خونې ودانۍ جوړولو ته راوتلی دی. انسان د اومو غوښو خوړلو یا د دې شیانو څخه راوتلی دی. غوښې پخې کړه، سبزیان ترکاریان وخوره. دغه شیانو کې لږ پرمختګ کړی دی. د دغه زمانې څخه بیا را شروع کړو. غلام محمد غبار وایي تر میلاد 5000 کاله یعنې تر عیسویت 5000 کاله د مخه 5 تمدنونه په دنیا کې رامنځته شول. یعنې 5 نسلونه یا 5 تهذیبونه د انسانانو یا په دې بشري معاشره کې رامنځته شول. په هغو کې یو د اسیا د بین النهرین باندې کتی پوسی جیهون او سیهون دا دوه غټ دریابونه دي. د دې په مابینځ کې یا په لنډو الفاظو کې چې زه درته وایم دغه د مصر د لیبیا د شرق الوسطا چې په عربي کې ورته وایي یا په پښتو کې موږ تاسې منځنی ختیځ ورته وایو، سینټرل ایسټ په انګریزي کې ورته وایي. نه دا عیسویت 5000 کاله چې ټوله 7000 کاله شي. اوس خو د عیسویت 2024 دی. نو چې 5000 تر هغه د مخه شي نو دا 7000 کاله کېږي. چې هلته د انسانانو یو تمدن انسان بشر خو وو خو تمدن یا پرمختګ یې نه و کړی چې د ډبرې د زمانې څخه راووتل نوی ژوند نوی عصریت یې خپل کړي. دا دغه سیمه ده. په دوهم کې د افریقا تمدن دی چې تر عیسویت 3000 کاله د مخه انسانان پر مخ ولاړل. د ډبرې دور یې پرېښوی، د غارو سره ووتل، دیوالونه، خونې، سرایونه دا یې زده کړل، یا تنبوګان خیمې درول یې زده کړل، یا د خوراک نوي شکلونه انسانانو زده کړل. څلورم بیا د چین تمدن دی. چینایان، منګولیا د نوی نسلان چې دا پزې پیتې دي دغه تخم یا دغه انسانان دا بیا 3000 کاله تر عیسویت د مخه دا تمدن په دغو کې تمدن رامنځته شو. دریم تمدن څلورم د چینایانو دی. دریم د مدیترانې د سمندر دی. مدیترانه چې په لوړ الفاظو کې مثلا د یونان تمدن دی. پنځم تمدن بیا د فلات ایران او د هندوکش دی. یعنی زموږ د پښتنو او د ایرانیانو، موږ او ایرانیانو یو ډول انساني پرمختګ یا ارتقا کړی ده. موږ او ایرانیانو یو پر یو ځای پر یو حال پر یو ترتیب باندې ارتقا کړی د پرمختګ مو کړی دی. نوی ژوند نوی سټایل ته لکه اوس چې نه دا اوس د ټکنالوژي انقلابونه راغلي، انسانان یو دم داسې د زرو کالو پرمختګ یې وکړي. یو دم هغه موږ وایو نه 180 درجې تغییر وکړي د انسانانو ژوند. کمپیوټر او ټکنالوژي دي، سټلایټونه دي. ایلن مسک ماما بیا و سټارلینک پسې دغه کړی دی، جوړ کړی دی. هغه مال داسې موږ ایرانیانو یو ځای. دا تمدن تر میلاد دام 3000 کاله تر میلاد د مخه موږ اټکل کولای شو. صحیح چې تر میلاد 3000 کال چې دا ټوله 15000 کال شي. دلته یو شی زموږ په دغه کې په ټیکنیکل شی باندې ثابت شوی دی. لکه د منډیګک په کندهار کې یو ځای دی، منډیګک ورته وایي، یو چنی غونډۍ رقم ځای دی. په دې کې په 1960 کې د یو فرانسوي لرغون پیژان موږ په پښتو کې ورته وایو، په اکاډمیک ژبه کې ارکیالوجیست ورته وایي.
د ارکیالوجیسټ د موسیو شلومبرژه نومېدی فرانسوي د دې په مشرتوب یوه ډله په دې ځای کې تحقیق وکړي. په دې کې د ژوند کولو اثار پیدا شول، مثلا د خوراک لوښي، د آس د سپرلۍ شان چې هغه ځین دی او شان دی توري دا شان پیدا شول. دا ولاړه فرانس ته. په فرانس کې د دې د لیبارټري ټسټونه وسول اخر دا ثابت شول چې د لیبارټري په ټسټو کې چې دا شان چې پیدا شوي دي دا 15,000 کاله د مخه انسانانو دلته ژوند کړی دی په دې منډیګک کې. نو دا د منډیګک په تمدن لکه دا د سند موهنجو دړو چې ده نه، موهنجو دړو یو دا خو اصلا موږ یو نوم یادو مګر دا یو تمدن دی، یو کلتور دی موهنجو دړو. دا رنګه منډیګک هم یو کلتور سو، یو شهید د فرانسې د لیبارټري د ټسټو وروسته ثابت سو. نو دلته د غلام محمد غبار په خپل کتاب کې لیکلي دي افغانستان در مسیر تاریخ کې چې 15,000 کاله یعنی 3,000 تر ثابت د مخه د پلات ایران او د هندوکش کتی هندوکش سلسله د هندوکش غرونه کنه پیژنې زبلش د غرو جغرافیا هم در تعریف کوم. د کشمیر د کیټو څخه راواخه راځه بیا د واخانه پوری صحیح. دا سلسله د غرو د هندوکش وایي، د هندوکش شمال خوا ده، بل د هندوکش جنوب خوا ده. د موږ تاسو چې پکې اوسېږو پښتانه د هندوکش جنوب خوا ده، شمال خوا یې غبله ده. یعنی که زه په لنډو درته وایم دا د لمر خوا ده، لکه موږ تاسو چې وایي دا د پیتاوي خوا ده، نه دا د لمر خوا ده، غبله د سایې خوا ده. د دې سلسله د غرو د سلسله دا د دنیا دویمه غټه سلسله ده د غرو. اول همالیا ده، دا د نیپال په دې کې چې دی نه، اول هغه د دویم دا د هندوکش سلسله په دنیا کې د ګردو د غرو د غټه سلسله ده. یعنی دا د هندوکش د غرو تمدن. دلته بیا علامه حبیبي د پټ خزانه په تعلیقاتو کې لیکلي دی، وایي په ریګویدا کې لږ مخته د محمد نبی صاحب سره پر دې ریګوید باندې دغه وکړل. ریګوید که تاسو نه پیژنئ، ریګوید د هندوانو 4 مذهبي ویداګان دي. د دوی د راماین وروسته دغه د مذهب بنیادی کتابونه دي، ریګوید، اتروید، یجروید، ساموید. په دې کې مخته راځي د دې ریګوید د دې شننه مخته راځي درته. ریګوید احمد علي کوزاد په خپل کتاب تاریخ افغانستان کې وایي چې ریګوید او دا ویداګان 4 سره دا بنیادی طور په پښتو په بلخ کې لیکل شوی دي. بلخ په خوانی نوم بخدي و، یعنی موږ پښتانه مخکې تر دې 15,000 کال مخکې موږ د هندوکش هغه طرف ته اوسېدلو، یعنی پښتانه تر دا 15,000 کال مخکې ژوند هغه طرف ته اوسېدلو. د هندوکش هغه طرف ډیر سوړ دی، ډیر یخ دی، په جیب الته طبیعي هوا دا رنګه ده چې په دوبي کې ګرمي مثلا تر 45 سنټیګریډ پر رسیږي، په ژمي کې یخ تر 15 سنټیګریډ پر رسیږي، -15 ماینس نه ماینس ترغه. یعنی د ژمي او د دوبي موسم یې دا رنګه دی الته. نو کوزات صاحب وایي چې پښتون د ویداګان چې دي د 4 سره ویداګان دا تر عیسویت 2000 کاله یا 1500 کاله د مخه، یعنی چې 4,000 کاله د مخه سي دا په بلخ کې په پښتو ژبه لیکل شوي دي. او دغه الفاظ که سړی مطالعه کړي د ویداګانو، اوس په ویداګانو کې ډېرې تبدیلي راغلي دي، لکه د نورو مذهبو په کتابو کې چې تبدیلي راغلي دي. په انجیل کې ما پخوانی انجیل نه زما سره انجیل پروت دی، تر 15 نسخې را سره پروت دی، واکې فرق دی. تورات د غرق نه فرق پکې راغلی دی، ویداګانو کې هم دا رقم فرق راغلی دی. کوزات صاحب وایي بنیادي طور ویداګان په پښتو ژبه لیکل شوي دي چې دا 4,000 یا 4,500 کاله د اوسه سره مخه سي. صحیح سو د اوسه د مخه که موږ د خپل دعوې یا د خپل دعوې د ثبوت لپاره وایو چې موږ 4,500 کاله یا 15,000 کاله د مخه زموږ کلتور یا زموږ علم په دغه اندازه ولکه اوس چې دا په کم اکاډمیک لحاظ د یو مذهب بنیاد دی، بیا د هغه د ویداګان 4 سره منظوم دی، په شعري ژبه شعر په دغه لیکل شوی دی، او شعر ډیر په ژور علمي بنیادو برابر شعر لیکلی دی. دا زموږ د
بل ثبوت دی زموږ د دې منډیګک د تحقیق ثبوت چې دا زموږ ټول ثبوت لرو. بل شی زموږ د موجودیت د مرکزي اسیا سنټرل ایشیا چې ورته وایو، په دې کې هم زموږ د ژوند ډېرې نقشې او اثار شته. اوس که زه پر هغه لږ نور درته وغږېږم دا موضوع به ډېره غټه سي، بیا به ځکه هغه جغرافیه اوس زموږ په ژوند پورې اړه نه لري، نو زه هغه فقط یادښت مې درته وکړي پرېږدم یې. کوزات غبار صاحب وایي، غلام محمد غبار وایي موږ په ډېر ګمان ویلی سو چې پښتانه یا د پښتنو وجود په ډېر ګمان، البته د ټوس ثبوت لا په ډېر ګمان موږ ویلی سو چې پښتانه تر له 2000 څخه تر 9000 کاله عیسویت د مخه موجود وه. که چیرې اوس دی دا دایه ثابته کړي غبار صاحب چې 9000 کاله د پښتنو تر عیسویت، نو 2000 دا د 9000 هغه د 11,000 کاله د مخه. که چیرې 2000 نو بیا 4000 کاله، که په د مابینځ کې 15-16 نور نو حساب تاسو خپله برابر کړئ سره چې څو کاله به وشي. یو امریکایي پوه دی ډاکټر لوی دوپري، د سړي د بلخ د مزار په جنوب کې د بلخ سیند، بلخ دریاب دی، د هغه پر څنډه باندې یو د آک کرک په نوم په یو کلي کې ارکیالوجیسټ دی دا لوی دوپري نه، دا ارکیالوجیسټ دی دا راولاړ سو، دلته تحقیق وکړي پر د یو زړه غونډۍ وه، دلته دا زموږ چې کوم شان اثار پیدا شوي دي دا تر ډېر اول وار لکه دا د مصر د پیرامیډز چې دي دا خو اول وار تر خاورو لاندې وه، دغسې غټ غرونه وه، بیا د انسانانو شک پرالی ویشنل سره پراخ کړل، سره راویشنل، دغه شی پکې راووتی. دا رقم زموږ په ټولنه کې هم داسې دی. د لوی دوپري د بلخ سیند پر غاړه باندې په یو کلي کې غونډۍ وه، دا یې سره وشنل، په دې کې د ژوند کولو اثار پیدا سو، لکه پلیټ دی، ډوډۍ د ډوډۍ خوړلو شیان دي، د اوسېدلو دپاره بستره و، یو ټوکر و، د آس پرلۍ دپاره د جنګ وسایل دا شیان پیدا سول. دا ولاړل امریکا ته د لیبارټري ټیسټ دپاره. د لیبارټري په ټیسټ کې د کوزات صاحب د غبار صاحب دا خبره ثابت سول چې دا شیان تر 2000 څخه تر 9000 کاله عیسویت د مخه پورې ممکن په دې کې استعمال شوي. غبار صاحب تر لیکنې ډېر وروسته دا لویس دوپري دا شیان پیدا کړل، دا یوړل امریکا ته د لیبارټري ټیسټونو پر وسول، صحیح سو. بیا هلته دا په لیبارټري په ټیسټ کې دا ثابت چې د 2000 څخه تر 9000 کاله پورې دا د غبار خبره تایید کړل د لیبارټري ټیسټ. او د دې ترڅنګ ډاکټر لویس دوپري په خپله په دې عقیده و چې هغه بیا خپله د نظره خبره په خپل فکر په خپل ذهن نه منل. ډاکټر لویس دوپري هغه ویل چې نه دونه هم نه کېږي، بس دا 2-3 زره کاله بس دا صحیح دغه د 9000 کاله هم ډېر وخت دی. هغه دا د خپل یو نظر و. دا رقم چې ما درته وویل چې په 1960 یا په 1951 کې د کندهار په شمال د منډیګک چې مې درته وویل، د منډیګک کې دا شان پیدا سول چې هغه په فرانس کې دا ثابته سول چې 3000 کاله کېږي د ژوند اثار دلته موجود دي، 3000 کاله کېږي د ژوند اثار دلته موجود دي. دا رقم که موږ چیرې د افغانستان په جنوبي څنډو، جنوبي د افغانستان جنوبي حصه دغه د کوټ سواخه تر کندهار، بیا ځه تر هلمند، تر نیمروز، دا جنوبي حصه ده د افغانستان. که چیرې موږ په دې کې د ژوند اثار وڅېړو، ویې پلټو سره، نو زموږ ته دا ثابتېږي چې رښتیا هم دا 2000 یا 3000 کاله تر عیسویت د مخه موږ دلته موجود وو، زموږ ژوند وو، موږ دلته یو تمدن وو، موږ سلطنتونه درلودله. په دا ریګویدا کې یو ځای لیکلي دي چې په لاهور کې د لوسو ملکانو یا د لوسو باچانو په نوم جنګ وسو. دا د ریګوید کې یو وید دی، وید هلته نظم یو غزلې ته په ریګویدا کې دا قانون دا دی چې غزلې ته وید وایي،
هغه وجدای بیخي تقریبا په دا ریګویدا کې کښنی غزل تقریبا 41 که 42 بیته ده، نور ګډه تر دې غټي په دغه کې لیکلي دي چې تر په دا ریګویدا کې چې تر په لاور کې د لسو باچاانو جنگ سره وسو د پښتې خاصه پښت رالی د پښت باچا یا د پښتنو باچا پښتخا اوس په افغانستان کې پکتیکا یا پکتیا ده. اوس موږ ته جنوبي پښتونخوا سویلي پښتونخوا موږ دلته یو سیاسي پارټي هم لرو د پښتونخوا په نامه باندې. هغه مهال په دې ریګویدا کې د پښتخا څخه یو باچا رالی د خپل پوج سره د لکه اوس چې مطلب جنگ عظیمونه کېږي هغه مهال ریګویدا کې لیکل شوي دي چې پخوا ریګویدا کې دا ضمیر دارنګه کار شوی دی چې پخوا د ریګویدا د لیکلو پر مهال پخوا ریګویدا په خپل 3.5 کال کېږي نو د پخوا د چا چې دا غزل لیکل دی پخوا دا نقل ارڅو پخوا چې اورېدلی دی اوس نو هغه اټکل سړی نشي کولی. لیکلي دي چې د باچا رالی لاور ته په دې لاور کې جنگ عظیم و د لسو ملکو د لسو باچانو سره جنګ و د پښتانه باچا دا جنګ وګټي. بیا یې د لسو نور چې د مات شوي بادشاهانو خپل ملکو ته ولاړه دغو ته یې نمایندګان په لاس ورکړه لکه د اوس وخت سفیران نه ملک بل ملک ته سفیران هستي امبیزیډر چې په انګریزي کې ورته وایي نه امبیزیډران هلته هستي دارنګه د دوی سفیران هلته په لاس ورکړل. دا د ژوند تر ثبوت باندې تر ژوند تر ټولو اول د انسانانو د ژوند د بشري ژوند اول سفیران دغه دي. خبر مو سره خلاص اول سفیران چې په انساني معاشره کې په انساني ټولنه کې لیکلي یا پټو ثبوت ثبت چې د یو ملک څخه بل ملک ته سفیران ځي دغه ځای سفیران راځي بیا سفارتي تعلقات سره جوړیږي اول ثبت دغه ځای دی. یعنی موږ 4.5 کاله مخکې زموږ تمدن دونه مخته تللی و چې موږ سفیران سیستم جوړ کړي. موږ د جنگ عظیم کې دغه مهال په جنگ عظیم کې موږ ایسا درلود موږ یو باقاعده فوج و یو باقاعده لشکر و یو باقاعده بادشاهي و سلطنت و سیستم و هر شی پکې چلیدی. صحیح دا رقم یو بل شی هم زه غواړم په لنډو الفاظو کې تاسو ته ثابت کړم. موږ تاسې دلته یو پښه یا یو قوم په دې پښتنو کې به شاید تاسې ډېر اورېدلی ساکزی علامه بیبي د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې وایي چې د ساکزی یا اسحاقزی چې تاسې په لیکلي شکل به مو اسحاقزی لیدلی یا به مو لیکلی دا ساکزی یا اسحاقزی دواړه غلط دی. دا په بلخ کې یو تمدن و لکه د موهنجودړو یا د منډیګک دا رقم یو تمدن و اژدها کې ورته ویل. د قوم کې راټول خلک ټول اژدهاکیان یا اژدهاکزی یا اژدهاکي و. د وخت تېرېدو د اژدهاک عربان چې راغله دا بیا وروسته راځي عربان چې زموږ علاقې ته راغله زموږ پر ژبه کلتور پر دې شیانو ډېر ژور اغېز وکړي. یو دم 180 درجې تغییر ورکړي ژوند د کلتور پر بل مخ واړوي. نو عربان چې راغله وایي دا اژدهاک الف ژ دا درو ټکو والا ژ دا یې نه سوه یادولی دا یې په استحاک ازدحاک اسحاق په دې باندې د وخت په تېرېدو په دې بدل سول. نو دا زموږ یو بل تر اسلام مخکې یو بل حتی زموږ یو قوم ساکزی ده که د پښتو ادبیاتو تاریخ موږ یو بنیاد وګرځو نو موږ تر اسلام مخکې پر دا کوچني قومونه لا سره ویشل شوي موږ دونه ډېرو چې دا قومونه مو لا سره جوړو. ساکزی اوس په دې وطن کې قومونه دي تاسې به شاید نوم اورېدلی د ساکزي. دارنګه زموږ تر اسلام څخه تقریبا 1200 کاله د مخه زموږ په وطن کې هخامنشي سلطنت د هغه راوروسته د هخامنشي اول بادشاه د سلطنت سلسله چې کېښول د کوروش نومېدی د هغه راوروسته بیا ساسانیان دي بیا چې ساسانیانو بیا عربو سره ټول کړل سره ختم کړل بیا عربي دغه جوړ شو. نو
دا مې په لنډو ټکو کې د پښتنو د سیاسي او پر دې مځکه د موجودیت په الفاظو کې درته تشریح کړل. که زه غواړم دا لږ سره اوږده بحث ډېر اوږدېږي، شاید تاسې هم دیغ سئ، بور سئ، تنګ سئ. اوس د دې بعد راځم د پښتنو عقیدوي چې دوی کوم مذهبونه کوم عقیدو باندې دغه کول هغه مهال دا ما لږ د ځان د یاداشتو دپاره چې ځینې شیان مې هېرېدل. پښتانه چې په مذهبي لحاظ ټول ثبوت د دوی موجود دی چې دوی په کم یعنی واړه کښنې مذهبونه خوار وخت وه. دلته بنیاد یا حساب په غټو مذهبو باندې کې چې لوی مشهور مذهبونه غټ. په دې کې تر ټولو اول چې په ټول ثبوت باندې تر اوسه پورې زما د معلوماتو مطابق پښتانه پکښې و هغه برهما دي. د برهما تر ټولو مشهور کتاب د مذهب په اړه هغه درم شاستر دی. درم شاستر منوجي په نوم یو لیکوال دی، هغه لیکلی دی درم شاستر په نوم باندې. په دې کې دا منوجي وایي چې برهمنان هندوان نه دي. دا زموږ په دې ټولنه کې غلط فهمي وسته چې برهمن او هندو یو شی دي سره، مګر په حقیقت کې برهمن ځان ته مذهب او هندو ځان ته دی. پښتانه چې لیکلي ټول ثبوت ستا تر اسلام د مخه یا د تمدن په دوران کې دوی د برهما په دین باندې وه. منوجي دغه خپل درم شاستر کتاب 3000 کاله پخوا 300 د مخه لیکلی دی. درم شاستر منوجي 3000 کاله پخوا لیکلی دی. یو فرانسوي تاریخ پوه دی او اورینټالیست. دا اورینټالیزم ابلز د زما ورور په ځل باریم یو څه دغه پر وکړي. موږ په کور کې هم داسې لږ د اکاډمیک مجلسونه سره کوو، نو ول د غربیان یا امریکایان دا چې دي دغه یو اداره وروشتم دا یو اداره لري د اورینټالیزم په نامه، یعنی ختیځ پیژاند، شرق شناسان، مستشرق، دا ټول نمونه دي. په انګریزي کې اورینټالیزم ورته وایي. پر دې باندې کار کېږي د په ختیځ کې په مشرق میشت قومونه لکه د موږ تاسې د دې پر کلتور او تمدن کار کوي، بیا وروسته هغه د کلتور تمدن ریښه غوڅوي پرې کوي، بیا نه وایي تاسې انسانیت تمدن زموږ انسانیت زموږ څه زده کوي. په حقیقت کې موږ چې کله انسانان وو، موږ چې تمدن درلود، هغه مهال د غربیان بیخي په دنیا کې وجود درلودلی نه. موږ ته د غربیان تر موجودیت 5000 کاله د مخه متمدن و، مخ ته تللي و زموږ ټولنه و زموږ مشره، مګر د اورینټالیزم خیر دا سړی اورینټالیست دی، دا فرانسوی دویګونو نومیږي. د اټکل کړی دی چې اریایي قومونه موږ په اریایانو کې راځو، هندوستانیان په اریایانو کې راځي. په هندوستانیانو کې بیا فرق شته، یو سپین هندوستانیان دي، یو تور هندوستانیان دي. تور هندوستانیان چې دا اوس موږ تاسې پېژنو د پنجاب او د سند خلک، په دوی کې یوه ډله خلک دي لکه زه مثال در کوم میمن په سپینو هندوستانیانو کې راځي. میمن به تاسې ډېر لیدلي په کراچۍ کې، شکلو کې هم فرق شته د نورو هندوستانیانو سره، په شکلو کې هم فرق شته. د میمن نسبتا تر هغه سپین پوستي دي او د نور تور پوستي دي. دا سپین هندوستانیان موږ او ایرانیان دا په تمدن کې په دې اریایي تخم کې یا په اریایي تمدن کې موږ شامل یو. نو د اورینټالیست دویګوینو اټکل کړی دی چې اریایان یا د سپین پوست اریایان یا پښتانه 4000 کاله تر میلاد د مخه د بلخ څخه یعنی د هندوکش د جنوب خوا څخه رابار سوي دي شمال خواته. مخکې چې مرستې ول چې مال هلته آب و هوا دا رقم ده، د ژمي ګرمي هم دونه ده، د ژمي یخې دونه دي، د دوبي ګرمي هم دونه ده. دغه مهال علامه حبیبي هم دا خبره تایید کړې ده. هغه وایي پښتانه چې د بلخ پخوانی نوم بخت دی، بیخې دال بخت. دوی د دې موسم څخه ډېر په تکلیف و، نو بیا چې کله تر دې غره راواوښتل د شمالي اړخ یې وکتې، دلته آب و هوا معتدله وه.
ژمی هم د ګزارې دی، دوبی هم د ګزارې و. تر اټکه پورې دا منطقې چې ولیدلې نو پښتانه د بلخ څخه رابار شول د هندوکش شمال طرف ته 4000 کاله تر عیسویت د مخه، 4000 کاله تر عیسویت د مخه رابار شول د هندوکش شمال خواته، چې دوی د معتدل آب هوا دپاره رالل. دلته بیا دوی د خپلو حیوانانو دپاره د خپل ژوند دپاره په ژمي کې هم خوراک یو شی برابرولای سو، د ځان دپاره برابرولای سو. آب هوا معتدله وه، هلته به په ژمي کې ډېر یخ و، په دوبي کې به انتهایي ډېره ګرمي وه. اوس دا ټایم موږ خو ملګري لرو، په که څه ما مزار یا بلخ نه دی لیدلی، کابل په دې کې لا ډېر ګرځېدلی. په دوبي کې دلته د بلخ د مزار د دې منطقو یا د هندوکش د جنوب د شمال خلک هغه اوس هم په ژمي کې کوټونه اغوندي، دا پنډ کوټونه دې دپاره اغوندي چې د بدن چمړه یې د لمر وسوځوي. موږ په ژمي کې اغوندو د یخ دپاره، دوی په دوبي کې د لمر څخه د بچاو دپاره پوستونه د انسان پوست ورسوځوي. هغه خلک چې په لمر کې کار کوي، باغدار یو دا شان کوي، هغه بیا کوټونه اغوندي د یخ د لمر څخه د ځان ساتلو دپاره. هلته موسم دارنګه دی. د معتدلې هوا دپاره پښتانه رابار شول د بلخ څخه د هندوکش جنوب خواته. بیا خیر دا خو نو ډاکټر توریانا په اریانا افغانستان کې یو انسایکلوپیډیا لیکلې ده. اریانا افغانستان په هغې کې هم د پښتنو د رابارېدل تایید کړي دي چې دا رابار سوي دي. د 4000 کاله د مخه د بلخ څخه دې خواته رابار سوي دي. دا چې دې خواته رابار سول، بیا نو د هغه څخه وروسته چې بیا لږ مخته نور د کفکاس د غره خواته ولاړ سي، بیا تر دې لا موسم خراب دی. بیا د کفکاس د غره خلک لکه اوس د تاجکان ازبکان دغه بیا رابار سول. هغه چې خپل علاقې به هوا وکتل د بلخ د مناسبه یا معتدل ورته معلومېدل، هغه د خپل دغه څه حالته په ژمي کې مثلا تر 50 سنټیګریډ اوړي، منفي 50 سنټیګریډ هلته په کفکاس کې ټمپریچر اوړي. هغه دا ځای رابار سول راله د دې دغه څه په ریګودا کې راغلي دي چې د برهمنانو 4 شاخونه یا 4 مذهبونه یا 4 ډلې درلودلې. برهمنانو د برهمنانو مذهبي یعنی د برهمنانو ژوند پر 4 حصو تقسیمو. مذهبي ډله د برهما له مخ څخه جوړه ده. مذهبي ډله نه مذهبي مخور، لکه اوس چې زموږ مثال به داسې کو لکه اوس زموږ د وخت ملایان، پیران، سیدان، نور مذهبي چې کوم مذهبي عقیده ورته لرو، هغه مال چې هغو مذهبي عقیده ورته درلود هغه 4 باندې تقسیم وه. برهما د مخه څخه وه مذهبي ډله. برهما د یو انسان نوم. بله بیا کشتریه ډله وه. کشتریه بیا پوجان وه. دا بیا دوهم ځای یا دوهمه درجه کې درلوده، چې عقیده یې دا وه چې برهما د کشتریان چې دي دا د برهما د مټو یا د لاسو نه مټو موږ طاقت د دې څه جوړ دي. درېیمه ډله بیا سوداګر او کسبګر وه. یو کسب هنر زده وو یا تجاران سوداګران وو. څلورمه ډله بیا مطلب غریبه طبقه یا بېوسه طبقه یا مسکین یا غریب هر شی چې ورته وایست، دا بیا داسې عقیده وه چې دا د برهما له پښو څخه جوړ دي. دا عقیده داسې وه. په د برهما په اثارو کې بیا دغه وروستۍ ډله چې یاده سوې ده دا د اچوت په نامه باندې الف چ ه و ت اچوت په نامه لیکل سوي دي چې دا تر ټولو ټیټه طبقه وه یا کمزورې طبقه وه. درمیش شاستر کې د برهمنانو دپاره ډېر درانه مذهبي شرایط هم ایښول سوي وه. مثلا برهمنانو ته ویل سوي وه چې 24 کلنۍ پورې باید دوی د ویداګانو په زده کړه بوخت شي. 25 کاله پورې دوی باید د ویداګانو زده کړې کړي. چې انسان عمر 25 کاله ته رسېږي دغه مهاله پورې بیا دوی د ویداګانو زده کړې وکړي. تر 50 کلنۍ پورې باید د ژوند د کورنۍ چارې او د اولادو راوړلو او تخم په زیاتولو کې تیر کړي. تر 50 کلنو پورې یو انسان باید کورنۍ تربیه وکړي، اولادونه وزېږي، د انسانانو تخم ډیر کړي. په درمیش شاستر کې یو برهمن ته د خیرات غوښتلو او
کروندې یا کرهڼې حق ورکول سوی دی. خو دا امر ورته سوی دی چې په درمیش شاستر کې ورته ویل سوي دي چې نڅا یا اتڼ به نه کوئ، سندرې به نه وایاست، خمار به نه کوئ او نور داسې کارو څخه. موږ په دین کې هم دا رقم دی چې اتڼونه مه کوئ، سندرې مه وایاست. دا زموږ مذهبي غوښتنې یا زموږ مذهبي هدایات هم دي. درمیش شاستر کې منوجي وایي چې منوجي په درمیش شاستر کې د برهما په اړه وایي هغه مهال چې پاک پروردګار په خپل ذات د خپل ذات د نړۍ پیدا کولو تکل وکړ، نو لومړی په ځمکه کې اوبه را پیدا کړې. کله چې خدای پاک د درمیش شاستر کې لیکي چې خدای د دنیا پیدا کول، اول اوبه پیدا کړې، بیا په هغه کې تخم وپاشي د شانو، څه وخت وروسته دا تخم د هګۍ شکل اختیار کوي، د هګۍ شکل له دغه هګۍ څخه برهما راووتی چې نیم بدن یې د نر نیم یې د ښځې و. ډاکټر شعیب پر رسوم هندي کې دا خبره لیکلې. منوجي مخته وایي دا نړۍ له یوې ټاکلې مودې څخه وروسته د څښتن په امر د خدای تعالی په امر پناه کېږي چې وروسته بیا بیرته په هغه بڼه پیدا کېږي. دې شي ته یو لږ متوجه سو. زموږ د مسلمانانو د عقیده ده چې د دنیا خرابېږي، د انسانان ټول د قیامت په ورځ بیا بیرته راپورته کېږي، بیا خدای تعالی د محشر د ورځې حساب و کتاب کېږي. درمیش شاستر کې د برهمنانو هم دغه عقیده ده چې یو څه موده وروسته، یو څه وخت وروسته د خدای په امر د دنیا ټوله پناه کېږي، بیا وروسته بیرته را ژوندی کېږي. صحیح سو. او که څه ماده لکه د اسلام والبعث بعد الموت کې دا خبره هم زموږ د مسلمانانو عقیده ده چې وروسته تر مرګ وروسته بیا د انسانان را ژوندي کېږي، دا دنیا ټوله خدای تباه کوي، خدای بیا پناه کوي، بیا بیرته د انسانان را پورته کېږي، را دغه کېږي. د منوجي په درمیش شاستر کې یو څه ګډې وډې هم شته د مذهب په اړه. زه ځینې مثالونه در کوم. مثلا هغه وایي الله یو دی، ستر دی، نړۍ او د کائنات ټوله خدای پیدا کړي دي، خو بل طرف ته بیا هوا او اوبه، ځمکه، لمر، سپوږمۍ او داسې نور شان د دیوتاګان بولي. د هندوانو دیوتا نه ګر یو وایي چې الله یو دی، ستر دی، نړۍ او کائنات ټول خدای پیدا کړي دي، مګر هوا، اوبه، ځمکه، لمر، سپوږمۍ دا بیا دیوتاګان بولي. دا لږ د عقل و د انساني فکر سره لږ په ټکر کې خبره ده. هندوان چې وروسته د برهمنانو په حقیقت کې برهمنانو ورونه ګڼل کېږي، یا وروسته د برهمنانو د دین څخه د دوی دین دغه سوی په دې عقیده دي چې خدای واحد دی. جالبه دا ده چې د هندوانو مذهبي کتاب د رامان که په تاسو کې چا مطالعه کړی، په هغه کې دا خبره په ویداګانو کې واضح ثابته ده چې هغه د هندوانو دغه عقیده ده چې خدای یو دی. زه چې دا خبره درته کوم د هندوانو د عملي ژوند کې نه، د دوی په کتاب کې لیکل شوی دی. دا چې وروسته دوی مني یا نه مني دا بیا د هندوانو خپل کار دی. په کتابو کې دا لیکل شوی دی چې خدای یو دی، لا پانی دی. صحیح سو. پیل او پای نسته، حاکم او حاکم الحاکمین دی خدای. دا د دوی عقیده ده پر خدای باندې. دا خبرې پر ګودا کې مستا پر رسوم هند کې هندي کې راغلي دي. او لکه مخکې چې محمد نبی صاحب ټول مال په دا رسوم هندي او کوزات صاحب ډېری تاریخ پوهان د جرمني پان کریمر یو اورینټالیست یا ختیځ پیژند دی، هغه په شریک لیکلي دي چې ویداګان ټول په پښتو ژبه اصلا اول ور په پښتو په افغانستان کې لیکل شوي دي. 4 سره ویداګان دا په افغانستان کې په پښتو لیکل شوي دي. وروسته د انسانانو ژوند چې کلونو پیړۍ زرو کلونو پر تیر شوي دي، هر قوم هر ژبې والا د خپل ضرورت سره سم هغه خپل ژبې تاړولې دي. اصل نقصه چې پان کریمر وایي دا اول وار دغه اول لیکل شوی دی ریګوید، دا پر هډوکو لیکل شوی و. وروسته دا نور درې ویداګان بیا پر چمړه د حیوانانو پر پوست لیکل شوی دي.
دا د ریګوید اول وار پر اډوکو لیکل شوی دی. د ولي اډوکې دي، د حیوانانو د ولي اډوکې هغه لږ پراخې که تاسې لیدلي نه داسې پراخ دغه لري، پر هغه لیکل شوي دي. د هغه وروسته بیا پر چمړه دا نور ویداګان بیا پر چمړه لیکل شوي دي. بل جالبه خبره دا ده محمد نبي صاحب چې په ویداګانو کې لکه برهمن طبقه چې درته وښول چې په هغه کې ټیټه طبقه وه، بېوسه کمزوري یا مسکین سړی، هغه دا عقیده وه چې دا د برهما د پښو څخه پیدا شوی دی. توهین هم کېدی، بېعزتي هم کېدل. دا رقم د مذهبي خلکو یې بیا ډېر عزت کېدی. په دومه طبقه کې د کشتریا و پوجان. په ریګویداو یا په دې ویداګانو کې بیا دا شی نسته. ویداګانو کې بیا ټول انسانان یو برابر دي. صحیح شو؟ په برهمانو کې بیا یو بل عقیده وه، اوس هم په هندوستان کې په ځینو علاقو کې دا شی ژوندی، شاید تاسې به یا خبرو کې اورېدلي یا ځینې هندي فلمونو کې لیدلي، ستی ورته وایي، ماینه مړه کول. اصل کې مړه کول دا رقم نه دی، دغه د ستی شکل بل رقم دی. زموږ په ټولنه کې په پښتنو کې یو شی دی، هغه ښځه چې واده نه وکړي هغه ته ستی وایي. دغه زموږ د پښتنو ستی او د هندوانو ستی د دې دوه کې فرق دی. برهما په عقیده کې داسې و چې د یو ښځې خاوند به مړ سو، نو خو هلته دغه مړي سوځل کېدل، د مېرمنې به د میړه څخه یوازې پاتې کېدو د پیغور د وجې د میړه سره د مینې او محبت د ښودلو په خاطر په کم اور کې چې به میړه سوځل کېدی، دی به ژوندی هغې ته ځان اچوي، ځان به یې سره سوځوي. دې ته ستی ویل کېږي. دغه لفظ زموږ په معاشره کې پر هغه ښځه کښېښودل سو چې څوک واده نه کوي. یعنې معنا دا چې دا هم ځان سوځوي، یعنې واده نه کول ښه کار نه دی. صحیح شو؟ زموږ په ټولنه کې اوس هغه ښځې ته تاسې ته بهتره معلومه، هغه ښځې ته چې واده نه کوي یا یې واده نه یې کړی هغې ته ستی ویل کېږي. دا اصل د برهمنانو رواج په برهمنانو کې دا رقم و چې دوی به د میړه سره ځان سوځوي. اوس موږ په ټولنه کې هم کونډتوب پیغور بلل کېږي، طلاق پیغور بلل کېږي. کونډتوب یا کونډې ښځې ته خلک په ښه سترګه نه ګوري. دا تر اوسه پورې په موږ کې هغه د برهمنانو یا د ریګویداګانو د وخت اثرات پاتې دي، مګر په اسلام کې الحمدلله دا شی نشته. که کونډه ده که مړوشه ښځه ده، عزت و شرافت یو رقم دی. صحیح شو؟ په ویداګانو کې دا شی نه دی. او د بله جالبه خبره دا ده چې په دې ویداګانو کې د تناسخ په اړه هیڅ هم نه دی ویل شوي. اوس تناسخ بیا د عقایدو بحث دی، ډېر ژور، اوږد او پیچلی بحث دی. که زه پر تناسخ درته وغږېږم ډېر به یو به زموږ د خپلې موضوع څخه بل طرف ته ولاړ سو، بله به خبره ډېر په دا تناسخ د ستاسې محمد نبي صاحب ستاسې په ذهن کې پر دې عقایدو به بیا یو وخت یو بل پروګرام کو، په عقایدو کې به دغه تناسخ راسي. دا خبره بیا د تاریخ کې چند اوراق پوهاند شعیب کړی، د تاریخ کې چند اوراق به شاید تاسې لرئ یا به مو نوم اورېدلی. دا ډېر د دې برهمنانو او هندوانو د مذهب په اړه ډېر جالب کتاب دی. که یې نه لري باید څوک یې پیدا کړي. تاریخ کې چند اوراق. او بل دلته ډېر نور شان. اوس مثلا دا ویداګان چې کله پښتنو ولیکل په دغه کې دا بیا وروسته د علم، پوهې او هنر بنیادونه سول. او په دې علامه حبیبي هم دا د پانکریمر او د نورو خلکو خبره تایید کړې ده چې دا ویداګان په پښتو لیکل سوي دي. په دې کې د پښتنو زیاته برخه ده. او جالب خبره دا ده چې د پښتنو د علاقو نومونه، د پښتنو د قومو نومونه پکې شته، د پښتنو د هغه مهال د بادشاهانو نومونه په دې ویداګانو کې شته. مثلا په ریګویدا کې د بلخ یادونه شته. لکه اوس نه زموږ تاسې په شاعري په کاکړۍ غاړو په ټپو کې د ښارو د علاقو نوم یاد کېږي. که د زړه زما پر زړه دی بازارګۍ لري ځای نه دی، نه دا بازار په دې کاکړۍ غاړه کې یاد شوی دی. دا کاکړۍ غاړه ګوره
څو کاله مخکې چا ویلې د ولسي شاعري کې دا شان معلوم نه وي، شاعران معلوم نه وي، مګر بازارګۍ نوم پکې یاد شوی دی، صحیح ژوب پکې یاد شوی دی په شاعرۍ کې، کندهار، مطلب مختلف شعرونه مختلف شان په دا رنګه په د ویداګانو کې د پښتنو د قومي مشرانو باچهانو شعرونو د کندهار نوم پکې یاد شوی دی، د کوټینو په برشور. جالب خبر دا د برشور نوم پکې یاد شوی دی، په ساموید کې برشاور لیکل شوی دی، د پښین په دره کې برشاور، پښین په دره کې نو بل برشاور نه لرو، دغه یو برشور دی. جالب دی نه د برشور یادونه په ساموید کې ستا. نو که یو سړی وایي چې د هندوانو کتابونه د هندوستان کې لیکل شوي دي، نو په هندوستان کې بیا برشاور د پښین دره، حتی پښین یاد شوی دی، د پښین دره برشاور. نو په ریګویدا کې مثلا پښتانه د پکتا پښتا په نوم یاد شوي دي په مجموع کې، لکه پښتانه چې اوس موږ تاسې یادو، پښتانه کې خو نو ټول قومونه راځي، پښتانه خو نه د قوم ټول قوم ته پښتانه ویل کېږي. مطلب دا رنګه دی چې د مجموعي خبره ریګویدا کړې ده پکتا او پښتا په دې نومو. بلکې دا زما شخصي عقیده ده، دا زما شخصي نظر دا دی که چیرې هغه اصل نسخه سړی پیدا کړي یا هغه شی د انسانانو لاس د عمل ورسي. ځینې خلک دا وایي چې دا د چمړې والا چې دي د تروید یا جروید سموید دا د برلین په میوزیم کې پراته دي، خو دا ثابتېدل غواړي چې رښتیا به نه وي څنګه وي. خو که دا په داسې شی د هلته دا سم پښت یا پخت په خې باندې یا پښتون لیکل شوی. خو اوس چې کوم موږ تر اوسه پورې زموږ لاسته دا ویداګان راغلي دي، تر 2000 کاتبان او ژبو خلک تر لاس تېر شوي دي. هغه ځینې اوس مثلا هیونت سنګ یو چینایي زیارت کوونکی دی، ظاهر دی، سفیر دی، افغانستان ته راغلی دی، هغه د افغان لفظ په پوکین باندې لیکلی دی. دغه یو یاداشتونه دي سی یو کې سمویل بیل یو انګریز دی، هغه انګریزي ته ترجمه کړی دي، هغه د افغان لفظ په پوکین باندې لیکلی دی. اوس دا په 9 هجري کې راغلی دی افغانستان ته د هیونت سنګ. نو هیونت سنګ چینایي دی، هغه د نورو ژبو خلک د افغان لفظ اوس مثلا انګریزان افغان یادوي نه، غین په ګا بدلوي، دا رنګه راولاړ څه ګاپ، بیا عربان په جیم بدلوي، د نورو ژبو خلک دغه لفظونه سره بدلوي. نو که چیرې زما دا عقیده ده که چیرې هغه د ریګویدا د سم اصل نسخه پیدا شي، هلته به شاید پکتا یا پښتني، هلته به شاید پښتوني. نو دا د پښتون دا هغه ایسا ده چې موږ یې د عقیدوي دغه اوس نو راځو زردشت مذهب ته، د تر اوسه برهمن او هندو دغه شانو باندې موږ غږېدلو، زردشت ته یې راځو. تر برهما وروسته په افغانستان کې د زردشت دین را پیدا سو، را وټوکېد یا را پورته سو. پوهانو اټکل کړی دی چې زردشت د زوکړې نیټه تر میلاد 660 کاله وړاندې په ګوته شوې ده. زردشت نو به ما اورېدلی ډېر یو لوی، حتی ځینې خلک دا وایي موږ خو عقیده دا ده چې 1,40,000 زیات و کم نبیان. ځینې پوهان په دې نظر دي که لقمان حکیم او زردشت پیغمبران یا نبیان وحسابو نو دا بیا 1,40,000 کېږي. د هغو نبوت شکمن دی، د لقمان حکیم او د زردشت. نو دا چې شکمن دی نو موږ وایو چې 1,40,000 زیات او کم. که چیرې وایي د لقمان حکیم او د زردشت نبوت موږ دوی نبیان وبولو یا موږ ته دا ثابته سي چې دا نبیان و، نو بیا دا 1,40,000 کېږي. دغه مهال چې کله زردشت پیدا کېږي یا دغه کېږي په افغانستان کې د هخامنشیانو بادشاهي ده. د هخامنشیانو لوی بادشاه دارا یا داریوش چې د زردشت سره د زردشت پیدا کېدی یا دین را دغه کېدی دغه مهال دی بادشاه و، زردشت دین یې نه مني. او دې اوس جالبه خبره ده د دارا بیا یو کتاب لیکلی په خپل کتاب کې زردشت د پیغمبر په نامه یاد کړی دی. دارا قسم د زردشت دین نه دی منلی،
د زردشت چې د مذهب یا د پیغمبر یا د خپل مذهبي رهنما په حیث را پورته کیږي، را مشوره کیږي، دغه مهال دی په قدرت کې دی دارا، خو بیا هم د زردشت مذهب نه دی منلی. خپل کتاب کې زردشت د پیغمبر په د رسول یا د نبی په نامه یاد کړی دی. علامه بیبي بیا زردشت داسې را پیژني، وایي زردشت د زردشت کورنۍ په نامه، یعنی د زردشت کورنۍ سپیتمان یادېدل، چې دا نوم په پښتو کې دوه برخې لري، سپین تما یا سپین تمان. او سپیتمان او سپین تمان د علامه بیبي د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې لیکي چې دا تمان د خان په معنا و. اصل پښتو کې خان خو د ازبکي ژبې څخه مشته راغلی دی. خان د پښتو خپل لفظ نه دی، خان د ازبکي ژبې سره راغلی دی. وای دا سپین تمان مطلب چې اوس موږ د اوسنۍ ژبې په دغه حساب نو سپین خان یا د سپینو خانانو کورنۍ. صحیح شو. د زردشت پلار یودو شاسپه نومېدی، د زاړه آس خاوند. یودو شاسپه د زاړه آس خاوند معنی د زاړه آس خاوند. مور دغدو نومېدل، د پلار لخوا نیکه پترا ګتراسپه نومېدی. د څلور ورونو نومونه یې داسې و: روتوشتر، رنګوشتر، نوتوریکا، نیوتش. دا د زردشت ورونه وه. زردشت د کشتاسب په امر د اوستا 12,000 نسخې په سرو زرو ولیکلې. د زردشت مذهبي کتاب اوستا دی. اوستا د کشتاسب بیا کوزال صاحب یو کتاب پر لیکلی دی، که تاسې اورېدلی وای غرغشت پښتنو دغه وای کوزال صاحب وای دا کشتاسب او غرغشت دا یو شی دی سره. د چاربان راله دا کشتاسب په دغه لفظونه نه سو یادولی، نو یې بیا د کشتاسب په غرغشت بدل کړي. د کوزال صاحب خبره ده. او د کوزال صاحب دغه کتاب ما ترجمه کړی دی، انشاءالله که ژوند د کشتاسب په نامه باندې. دا یو داسې یو 300-400 مخکې کتاب دی، دا ما ترجمه کړی دی، نو که ژوند انشاءالله خدای وس راکړي چاپ پسې. کرستنسن یو فرانسوي اورینټالیست یا ختیځ پېژند دی، هغه په خپل کتاب ایران د روح د ساسانیان کې وایي زردشت تر عیسی علیه السلام 8 پیړۍ یعنی 800 کاله تر عیسویت د مخه ژوند کوي. کرستنسن وایي زردشت د خدای پر یووالي لویوالي عقیده درلودله. ویل وایي چې دا درې شان هغه ډېر نصیحت ډېر کوي: ښه ویل، ښه کول او ښه اورېدل. دا د زردشت هغه بنیادي نصیحت و. ښه ویل، ښه کول، ښه اورېدل. دا د زردشت بنیادي. پوهاند لومل وایي چې زردشتي دین یوه لړۍ فلسفي اندېښنې دي چې خو بل پلو نیبرګ بیا یو بل جرمنی دی، هغه وایي چې زردشتي دین دی چې د حقیقت یو څرک پکې تر سترګو کېږي. وایي چې زردشت یو فیلسوف نه و، بلکې په یوه داسې امت پورې تړلی و چې پر مزدا پرستي نو تاسې نه پېژنئ. مزدا پرستیان دی هغه چې د اور عبادت کوي. مزدا پرستي د اور عبادت والا چې پر مزدا پرستي عقیده درلوده. دا خبره بیرته د کرستنسن په ایران د روح د ساسانیان کې لیکل شوې ده. زردشت په دین کې خدای ته اهورامزدا ویل کیږي. موږ خو اوس د پارسي لفظ کاروو خدای، یا د عربي لفظ کاروو الله، یا د پښتو لفظ کاروو څښتن. هغه په خپل ژبه یا په خپل مذهب کې اهورامزدا ورته ویل. د خدای پر بېساري لویوالي لاپناهي پر دې باندې قایل وو. له پخوانیو خدایانو څخه چې اریایانو ورته ګروهه یا عقیده درلوده مخ واړوي. دوی وایي چې له یوه خدای وروسته د نړۍ له پیل څخه 2 روحه شته چې یو پر ښه لار بل پر بده لار ځي. لکه زموږ د ښې کڼې وږې فرشتې دا رنګه د دوی دغه او ټول ژوند یو باطني جنګ دی چې د شر د قوتو پر ضد ادامه لري. او په دې دایمي جنگ کې چې رڼا او تیاره، عقل او اهرمن یو له بل سره مقابل دي. د زردشت په آیین کې د آخرت پر ورځ، د قیامت پر محاسبه، د رښتیاو پر کامیابی او د درواغو پر ماته، پر جنت، دوزخ، پل صراط او ملایکو باندې عقیده وه.
پوخسباس د اوستا د زرتشتیانو پر دې ټولو شانو کې دا لکه زموږ د لږ به مخکې به بیا راسي چې د افغانانو څنګه اسلام قبول کړی دی. افغانانو هیڅکله یعنی پښتنو هیڅکله په زور اسلام نه دی قبول کړی، نه د عربانو سره د اسلام منلو دپاره جنګ کړی دی. جنګ یې یوازې پر قدرت، باچاهي، سلطنت چې واک زموږ دی، زموږ وطن دی، باچاهي زموږ د موږ خپل باچاهي پر کوو. دین یې په ډېر لږ او اسانه دعوت او تبلیغ باندې منلی دی. اول وار چې افغانانو ته مبلغ یا د اسلام دین د دعوت لپاره امام حسن بصري رحمت الله علیه راغلی دی. صحیح. تر امام حسن بصري د مخه یوازې پوجیان د عبدالرحمن بن سمره په قومنداني کې د زرنج یا نیمروز د ایران څخه نیمروز پر لار راواوښتل. بحث بیا وروسته راځي. او بل جالب خبره دا ده، علامه حبیبي د افغانستان لنډ تاریخ کې وایي زردشت او د زردشت مذهب او اوستایي ژبه پښتو بلخ او باختر کې منځته راغلې ده. یعنې هغه وایي چې د اوستا ژبه هم پښتو ده. اوستا یعنی د زردشت په خپله که د اوستا ژبه پښتو سي نو د دې دا مطلب دی چې زردشت هم پښتون. که موږ د مذهب علاقې مطالعه کو، که موږ د مذهب علاقې مطالعه کو، ټول مذهب د پښتنو په علاقه کې، ټول اثار د پښتنو په علاقه کې، پښتنو په وطن کې، مطلب هغه د اور عبادتونه چې دوی آتشکده ورته ویل نه، آتشکدې ټوله اوس که موږ د افغانستان د سرحد څخه ایران ته واوړو، ځینې علاقې د افغانستان د په ایران کې دي، که هغه هم په افغانستان کې وایي او ایران ته ولاړ سو، بیا موږ آتشکدې هلته نسو پیدا کولی. آتشکدې په ایران کې نشته، آتشکدې یوازې په افغانستان کې د پښتنو په علاقه کې دي. سر ولف کیرو، شاید تاسې نوم اورېدلی، د پټانس په نامه یو کتاب لیکلی دی. سر ولف کیرو هغه وایي چې پښتانه د خامنشیانو او ساسانیانو او مقدوني سکندر پر مهال پاخه او سنجول شوي قومي اصول درلودل. خامنشیانو او ساسانیانو او سکندر په خپله تر عیسویت د مخه دی، یونانیان پر دغه مهال دوی ډیر پاخه قومي اصول درلودل، سم سیستم او ترتیب و. ځینې قومي مشران د ساسانیانو په دربار کې پر لوړو دندو ګمارل شوي وو. د اریانا په ختیځ کې چې ګندارا هم پکې شامله وه، پښتنو واکمني درلودله. ګندارا په جغرافیې لحاظ که ته نه پېژنې نو زه د په لنډ الفاظ کې دروشم پېښور ته ګندارا ویل کېدل. پېښور پسې نو د شاوخوا ټول د پېښور، مطلب دا ټیم چې ځینې خلک KPK ورته وایي. صحیح سو. دا د پښتنو ټول علاقې په ګندارا کې شاملې وې. علامه حبیبي وایي نه وبخښه، سر ولف کیرو وایي سکندر، مقدوني او یونانیانو چې په افغانستان کې څونه اغیز پر قومي لحاظ د ژبې د عقیدې په لحاظ پرېښوی، کوروش او داریوش نو پرېښی. د اروپایي یونان مدنیت او یورپ د یونان مدنیت د افغانستان ډېری برخه ونیول، یعنې پښتنو ډېری برخه د یورپ د سکندر مقدوني سره. یونان خو په دغه کې راځي، که ته په جغرافیې لحاظ پېژنې په یورپ کې راځي. او دا رقم سر ولف کیرو مخکې وایي خامنشیانو او د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال پښتنو د خامنشیانو ژبه یعنی فارسي ژبه د ایرانیانو ژبه ونه منل، خپله ژبه یې ویل. تر پایه پورې هر څو یعنی د خامنشیانو سلطنت تر 300 کاله زیات دی، په دې 300 کاله کې دوی د خامنشیانو ژبه ونه منل، خپله ژبه یې ویل. زردشت هم اوستا په هغه ژبه ولیکي چې په بلخ او باختر کې وګړي خلکو خبرې پکولې. نو د بلخ او باختر کې پښتانه و، یعنی زردشت خپل کتاب په پښتو ولیکي. اوس پښتو علامه حبیبي د پښتو غزنی لوی خان په کتاب کې لیکلي دی، وایي عربان چې دغه ته راله تر کندهار ورتېر سول، کابل ته تله، غزني ته چې نږدې سول، په غزني کې لویک خاندان بادشاهي کول.
نو په کابل کې بیا کابل شاهان یو سلسله ولکه دار سړي نوم په جلا خو کورنۍ سلسله ته کابل شاهان ویل کېدل. دغه د غزنی لویک دار ولاړ سو پر ډبره باندې یو خط ولیکي د کابل بادشاہ چې عربان را رسیدلی دي تر کندهار را وتلی دي موږ سره جنگ کوي موږ څه چمو کو ته په جنگ کې موږ کومک کوي کنه کوي. په کابل کې چې د کابل شاهانو باچا چې د خنچل نوم دی خنچل کابل شاه پر ډبره باندې جوابي لیک ورته لیکلی دی. دغه جوابي لیک ما په خپل لیدلی دی د کابل میوزیم کې پروت. په دې کې یو بیت ورته لیکلی دی. اوس هغه پښتو زموږ اوسنۍ پښتو موږ سره مقایسه کو چې مطلب په 1400 کال کې دونه فرق راغلی دی. نو د زردشت زمانه سره تر اوسه پوری به څونه ډیر فرق راغلی پکې. هغه بیت داسې دی چې وایي پس می غزنه شخید لویک لویان لوی بویله که شتور به براغلم بلم مملتیزی پملا. اوس نو ته په دې ځان پوه کوه یعنی په 1400 کال کې په ژبه کې دونه د لینګویستیک ماهران د ژبې عالمان وایي چې هر 100 کیلومتره کې ژبه لهجه فرق سره لري. هر 100 کیلومتره کې او هر 100 کال وروسته ژبه بدلیږي. هر 100 کال وروسته ژبه کې دغه راځي. او بیا دا رنګ وایي چې وایي ژبه ژوندی جسم دی یو څه خوري یو څه باسي. ژوندی جسم چې انسان د ژوند کې یو څه بخوري یو څه به باسي نو د ژوند کولای شي. نو ژبه هم دا رنګ ژوندی جسم دی یو څه بخوري یو څه به باسي نو بیا د ژبه ژوندی پاتې کېدلی شي. نو زه قسم ما یاداشتونه ډېره ښه دي خو کوشش کوم بحث را لنډ کړم. اوس نو راځم د پښتنو په وطن کې بودا ته د بودا دین د چې اوس موږ په عامه ژبه یا په عامه لهجه کې بودایا هندوان بولو یا د بوتانو عبادت چې کېږي. بودا تر میلاد 530 کاله د مخه د کپل وسټو د باچا کپل وسټو د نیپال پخوانی نوم کپل وسټو دی. اوس نیپال چې دی د دې نیپال د باچا صدارت په کور کې یو ماشوم وزیږېدی. صدارت د مذهبي پوهانو او نجومیانو په خوښه د خپل زوی ګوتم د بودا خپل نوم ګوتم دی. د ګوتم د نجومیانو په خوښه خپل زوی ته د ګوتم نوم چې شو دی د برهني مذهب زده کړی ترلاسه کړی. پوهان د بیبي بودا د ویش او رون په معنا بودا معنا د بودا لفظ معنا بیبي چې رڼا یا روشنایي یا دغه او وایي چې بودا ځینې په فلسفي مسایلو کې نو پیچلي خو پیروانو یې دنیا ته د الهیاتو بڼه ورکړل. ویناو ته د ویناو ته د الهیاتو بڼه ورکړل. د افغانستان لنډ تاریخ کې دا وایي. خو په انشایب تاریخ کې چند اوراق لیکوال لیکي چې د بودا لارښوونې بودا هدایت په لاندې ډول دی. اوس زه درته وایم چې بودا خلکو ته کم هدایات ورکول. بودا وایي په اول نمبر کې وایي ته هېڅکله حیوان مه وژنه. اول دویم کې ورته وایي هغه شي په هغه شي کې مداخله مه کوه چې ستانه مداخله مه کوه او ته د اخیستلو حق هم نه لري. شي چې ستانه مداخله مه کوه او د اخیستلو حق هم نه لري. دا دویم نمبر دی. دریم نمبر کې وایي هېڅکله دروغ مه وایه. او جالبه خبره دا ده یو غړی د مخ موږ تاسې دا پروګرام نو شروع سوی امام ادبي صاحب ته مې وویل ما 4000 تاسو سره مجلس کې 4300 مذهبونه مې تر اوسه پورې په بین المذاهب تحقیق کې پیدا کړي دي. په دې ټولو کې چې تر څو وخت پورې ما مطالعه کړي په دې ټولو کې دا یو خبره د ټولو سره شریک ده چې دروغ مه وایاست. قرآن کریم کې الله تعالی لعنت الله علی الکاذبین پر دروغجن باندې د خدای لعنت. دغه د دروغ نه ویل د ټول کاسمانی دینونه دي که ځکهني دینونه دي په ټولو کې دا خبره شریکه ده سره چې دروغ مه وایاست. او موږ الحمدلله چې دروغ ونه وایو خوراک مو نظمیږي. څلورم دغه کې وایي د هغه شیانو څخه چې نشه لري له هغو پرهیز وکړي. هغه شی چې نشه لري د هغو څخه پرهیز وکړي. نشه اوس هم زموږ هم په ساینسي لحاظ د انسان د جسم دپاره خرابه ده هم زموږ په مذهبي لحاظ نبي علیه السلام مشوره داسې دي کله ابس حرام هر ابس شی چې وي هغه حرام دی. بودا خپل اول درس یا اول سبق د سرنات په نوم باندې پیل کړي. دا غذای سي پیل کړي د انساني خواهشاتو د
شان د ګوتم بود مفکوره ګوتم بد مفکوره چې په صداقت او ولاړ خیالونه رښتینی او سم عمل روغ فکر او سم اندېښنه په سپېڅلتیا سره ژوند کول او نیک او صالح عمل دی دا د بودا مفکوره وه صحیح شو او ډېر جالب خبرې مو ورپسې ویل سوي دي مثلا ځینې وایي چې د دې دنیا څخه غایب سوی و اسمان ته تللی دی لکه اوس د مسلمانانو عقیده ده چې عیسی علیه السلام اسمان ته ختلی خو بودا پورې هم داسې ځینو خلکو دغه تړلی دی چې دا اسمانو ته ختلی دي هلته به د اندارا په بڼه 3 کروړه او 15 لکه کاله پاتې په اسمانو کې به 3 کروړه 15 لکه کاله د اندارا په بڼه پاتې بیا به د خپل مذهب د خپراوي د پاره بیرته د نړۍ ته راځي لکه موږ چې د مهدي پر راتګ باندې عقیده لرو د بودایان هم دا عقیده ده چې بیرته به مځکې ته راځي ځینو بودایان د ټولو نه چې بیرته به مځکې ته راځي بیرته به خپل دین دغه کوي اندارا په ریګویدا کې راغلی دی چې د یو رب النوع د دې لفظ معنا ده د دوه جملو څخه جوړ دی رب النوع نوع رنګ مثل نه د خدای په مثل لکه اوس هندوان چې دغه زموږ خدا فکر دی چې هندوان خدای غوی ته د خدای په دغه ګوري نه غیر رب النوع بولی یعنی لکه خدای موږ دا پلانې شي دی لکه دا پلانې دی وې دا د هندوانو دا کېده چې د غوی دی لکه خدای ولې دا رقم دی لکه خدای طاقتمن دی زورور دی دا هندوان دا کېده یوان تسین وایي چې د غزنی وګړو ژبه هغه نه وه کومه چې په کاپیسا یا کاپیشیلې اوس دا چې ما درته ژبې کې فرق راځي اوس کاپیسا دا ټیم په کابل سره یو علاقه د کاپیسا مګر هیوان تسین کاپیشیلې لیکلې ده ښه د زردشت دین د بودا دین بیا د لوی کنیشکا یا کوشانشاه چې ورته وایي د هغه په دربار کې بیا نور هم پسې ځواکمن سو قدرتمن سو ځکه هغه کار ورته کوي بجټ یې ورکوي بیا ګنداره او داسې نور بودایي دغه ته راسو د لږ مخکې مې یادونه وکړل پان کریمر د جرمنۍ اورنټیلیسټ دی دلته به شاید په تاسو کې د برشور یو څوک په برشور کې هغه وایي د دې بودا د پښین په دره کې د پان کریمر وای د پښین په دره کې د کند په غره کې د بودا یو سټوپا تر 1810 تر دغه پورې لا د دې سټوپا هغه چې د بودا عبادت ځای د بودا د دین عبادتونه کېدل یعنی د کند په غره کې لا د بودا د عبادت ځای یا د سټوپې نشانه پاتې وي ما چې پوښتنه وکړل چې ما د کند غر چیرې دی د کند غر چیرې دی ستار رحیاب د خدای پاک ژوندی لري هغه راته وویل چې د کند غر په برشور کې دی پښین په دره کې دا بیا مې وروسته دا خبره د قاضي جلال الدین په بندوبست کې هم دغه کړل چې د کند غره هغه مځکې تقسیم سوي شان چې دا جلال الدین لیکلي وه نو د کند غر په برشور کې بیا هلته خو هغه خالي د پانکریمر د پښین په دره کې لیکلی وي نو زه د پښین په دره کې خو 200 غرونه دي د بیا چې دغه راته ویله ستار احیاب صاحب ول دا د کند غر په برشور کې دی نو په برشور کې لا د بودا د دین د سټوپې نقشې د کند په غره کې وي اوس شاید تاسو ته به د کند غر معلوم یا به مو لیدلی یا موږ خو هغه برشور کې نه یو ګرځېدلي او وطن کې نه رامعلومېږي دا تر اسلام مخکې د پښتنو مذهبي او سیاسي اړه اوس زه کوشش کوم چې د اسلام دورې ته راسو کله چې بیا د اسلامي دوره شروع کیږي د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د خلافت پر مهال ربانو دا محسوسه کړل چې باید موږ دین هم ورسوو تر نور انسانانو او د خلافت مالی امکانات هم ډیر کو ټکسونه او مالی راټول کو د خلافت کارونه پر مخ بوزو په دې کې تر تحقیق وروسته ثابت شول چې خراسان ته باید ولاړ شي ځکه خراسان ډیر شتمن و ډیر بډای و ډیر موړ و ډیر
پر مخ اقتصاد یې درلود، لوړ اقتصاد یې درلود. نو په 20 هجري کې داسې پلان جوړ شو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په دربار کې چې د عبدالرحمن ابن سمره په مشرۍ باید یوه ډله عرب لښکر پر خراسان حمله وکړي. عربان باید پر خراسان حمله وکړي. نو د عبدالرحمن ابن سمره سر لښکرو د دې په مشرۍ پر افغانستان باندې د ایران د لارې د نیمروز سیستان پر دې لارې باندې حمله وسوله. چې حمله وسوله تر حمله یو څو کاله وروسته عثماني خلافت ختم شو، امویانو ته خلافت ولاړ. جنگ چې شروع شو، د جنگ ترڅنګ تبلیغ هم شروع، د اسلام دین دعوت، د اسلام د دین خبروي هم شروع. تر هلمند پورې چې راتله، تر دې ځای پورې د عربانو قانون یا اصول داسې وو چې کله به یې دغه وکړي. د عربانو دا اصول وو چې کله به یو ښار یې علاقه به یې ونیول، پر هغه به یې 3 رنګه یا په 3 عنوانه ټکس یا مالیه ایښول. یو رقم مالیه سره نه وه چې انسانان به یې غوښتل ځینې د ټکس دپاره چې اوس موږ تاسې مریان ورته وایو، په دې کې نر او ښځې شامل وو. بله نغده مالیه وه، د نغدو پیسو ټکس و. بل اجناس وه یا شیان چې مثلا هغه مهال یا میوې یا کپړې یا بل د جنګ نور شان دا رقم دغه ځینې غوښته. دارنګه چې راله تر جنگ راورسېدی تر هلمند پورې. په هلمند کې تر هلمند جنگ را رسېدی، نو خلافت هم پای ته رسېدلی و. امویانو ته واک یا قدرت خلافت ته ورغلی و. د امویانو سر لښکر عبیدالله بن ابي بکره دا سر لښکر یا قومندان و چې جنگ یې کوي، او د پښتنو یا د افغانانو د خوا په کندهار کې هلمند، کندهار، کلات، د افغانستان کلات، نیمروز، دا وطنونه دا بیا د رتبیلانو په لاس کې وه. دا کورنۍ بیا رتبیل نومېدل. هر سړی چې بیا بادشاه شو هغه به رتبیل وار، یو چې بیا رتبیل د دې کورنۍ لقب و. نو رتبیلان د دې خوا رتبیلان ورسره ولاړ وو په جنګ کې. دا خو عبیدالله بن ابي بکره وه. په جنګ کې رتبیلانو د عبیدالله بن ابي بکره 2 زامن ژوندي ونیول. جنګ ماتې ته مخکې مې یادونه وکړه، د دې دپاره نه و چې موږ اسلام نه منو. ځکه دلته به تاسې شاید اورېدلي محسوسه کړې به مو یې چې کله زموږ چې کوم دینونه دلته په دې وطن کې چلېدل، د هغو هدایات او لارښوونې آلریډي د اسلام سره برابرې وې. نو دوی د عبیدالله بن ابي بکره زامن چې ژوندي ونیول، نو بیا اول وار د عربان و چې رتبیلان، اوس دا زموږ دا علاقه نه ده، د پښین د کوټه دام د رتبیلان په باچۍ کې شامله وه. اول وار او آخري وار عربان و چې خپل 2 زامن او یو څه پیسې و رتبیل ته د ټکس دپاره ورکړلې، چې خپل نور 2 زامن یې ځینې رایله کړل. عبیدالله بن ابي بکره دا رقم پسې راله عربان تر کندهار پورې راورسېدل. د کندهار څخه راله دا سیاسي دغه رتبیلان ختم کړل، د رتبیل خاندان. په دې مابینځ کې د نیمروز څخه تر غزني پورې در لوی کپور چې راځي 34 کاله جنګ وکړي. دا منطقه په 34 کاله کې ونیول. په 34 کاله کې تر غزني پر راورسېدل. بیا په غزني کې د لویک کورنۍ بادشاهان وو. دلته بیا خلکو اسلام ومني،
د کله عربان دغه ته راورسېدل غزني ته، نو د لویک کورنۍ د دوی نیکه و، د هغه عبادت یې کوي، د هغه یو بت یې جوړ کړی، د هغه یو مجسمه یې جوړ کړې، د هغه عبادت یې کوي. چې عربانو راغله واورېدل، د هغه یې په غزني کې یو ځای دی باب بامیان یا در بامیان ورته وایي، د بامیان دروازه، شاید په تاسو کې چا لیدلې یم اورېدلي. دغه دروازه کې د لویه کورنۍ راورسېده، د خپل نیکه بت یې دلته ښخ کړي، مسجد یې پر جوړ کړي پر دا ځای باندې د عربانو دوام. بیا چې کله عربان د دې ځای تېر سو، ولاړه کابل ته، د کابل څخه پېښور پر لار باندې واوښتل، هندوستان خواته نږدې سول، دلته پر دې لار باندې ولاړه تر سند پورې، تر کراچي پورې ورسېدل. نو یې دا لویکان راولاړ سول، بیرته یې دا مسجد شهید کړي، دا د خپل نیکه دغه یې راوکښي، بت یې راوکښي، بیرته یې خپل عبادت شروع کړي. عبدالرحمن ابن سمره تر غزني تر همدې وروسته چې کله کابل ته ورسېدی، د کابل بالاحصار یې جوړ کړی دی. بالاحصار په افغانستان کې د پښتنو په علاقو کې هغه دغه ته وایي چې پر یو لوړ ځای باندې د باچا کور، دفتر، سلطنتي شان جوړ سوي، پر هغه باندې بیا نو لوی دیوال راڅرخېدلی، تر د غره یا تر د غونډۍ کښته بیا د عامه خلکو کورونه، بازار، د عبادت ځایونه، د ژوند نور وسایلې. نو دا د کابل بالاحصار ته چې ورسېدی، نو یې په لومړي اول وار یا په لومړي ځل باندې یې د کابل بالاحصار د دیوال په منجنیک ډبره باندې سری کړي. 4 کاله یې دا د کابل ښار محاصره کړی و، ونه نیوی. دا په ډبره باندې منجنیک به نو شاید تاسې پېژنئ، یو لوی د غلول رقم یو شی به یې جوړ کړی و، بیا به تاوېدی، غټه ډبره به یې په غورځول، لکه د اوس مهال توپ دا رقم شی و. نو دا دغه په سره کې د کابل بالاحصار په سره کې، هغه د کابل بالاحصار دا ځای چې سره کړی دی، دا تر اوسه پورې حکومت والته داسې یو برنډه رنګه ځای پر جوړ کړی دی. نور دیوال خو جنګو، بارانو، د خلکو قبضو د منځه وړی، به دا یوه ټوټه دیوال د کورو د ښار په مابینځ کې پاته دی. دا یوه ټوټه دیوال د ښار په مابینځ کې پاته دی، چې د دې دغه د سوری چې دی، دا په دې د واورو د دې شان څخه خوندي کړی دی، تر اوسه پورې هغه دغه پاته دی، هغه سوری پاته دی. بیا نو راغلی دی د کابل څخه وروسته پېښور ته، دا خو جنګي ماحول سو د عربانو چې کله رالم، دا مطلب د وطن دا رقم لکه څنګه چې د نورو نیولې دي، دا رقم دی ونی. اوس نو راځو دغه زموږ پر ژوند باندې اثر ته، چې زموږ پر ژوند باندې د عربانو اثر چې شو. دا خو هر چاته بهتره معلومه ده او ښکاره واضح خبره ده چې 100% کې عقیدوي تغییر ورکړي و معاشرې ته. 100% کې عقیدوي تغییر ورکړي معاشرې ته. انسانانو نور دینونه پرېښول، نور مذهبونه یې پرېښول، راله اسلام یې قبول کړي. بیا سراله زموږ پر ژبه باندې، زموږ پر کلتور باندې اثرات. عربانو زموږ کلتور ته لکه څنګه چې عقیدې ته تغییر او تبدیل ورکړي، دارنګه یې کلتور ته هم ورکړي. زموږ ژبې ته عربي ژبه ننوتل، زموږ دفتري سیسټم ته عربي دفتري سیسټم ننوتی، زموږ د ښارو چې کوم ماحول او ترتیب هغه ته عربانو دغه ننوتی. دا زما کمپیوټر به را نظر کوي که څنګه. ما تر ټولو غوښتل چې پر څو شیانو باندې ډېر مهم دغه وکړم. یو زما دپاره ډېره جالبه ده چې زه پر دغه پر کوم لکه دا سنه یا هجري تقویم په عربي کې ورته وایي، موږ تاسې په اردو کې سن ورته وایي، سن ونیو سودا سن نه ده. ما غوښتل چې دغه لږ درته تشریح کړم. تر 225 هجري وروسته بیا دا اوس چې موږ هجري سنه بولو، دا
دا سیستم جوړ شو تر 225 وروسته. تر هغه پورې د ساسانیانو یو دغه کارېدی سنه کارېدله د هفتې نومونه یې نه درلودله. هفته نه وه پکښې، د میاشتې 10 ورځې وې، د 10 ورځو نومونه وه. دا اوس چې موږ هفته اتوار سموار یا یکشنبه دوشنبه دا شان لرو، دا نه وه، د میاشتې 10 ورځې وې، د 10 ورځو ځان ته نومونه وه. بیا سنه چې کله جوړه سول، دا چې ما تاسو مال تر 200 وروسته دا کې د هفتې ورځې رامنځته سولې. دا تر دې د مخه موږ یوازې د قرآن کریم د مخې د جمعې ورځ درلودله. دا نور ورځې نومونه د یکشنبه دوشنبه دا شان دا موږ نه درلودله. دا ورځې یا دا تاریخونه چې کله دا د ساسانیانو د دربار دریم یزدګرد په دربار کې یو منشي و، دا ونیول سو، د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دربار ته بوتلل سو په جرم په سزا. نو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته وویل چې زه یو تقویم یا سنه لرم چې ته ته در وښایم، نو ستاسې به ډېر ښه کار به وسي، دفتري کارونه به په خلاص شي. دغه ساساني مهالوېش ورو شو چې دا د میاشتې 10 نومونه لري. په دې کې د جمعې د ورځ بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه پکې معلومه کړه چې دا د ورځ د جمعې دي، دا نور 10 ورځې. دا د اوس مثلا په عربي کې هفتې ورځ ته السبت وایي، په فارسي کې شنبه ورته وایي. دا د اوستا څخه اخیستل شوی دی دا لفظ، دا نوم 225 هجري کې وروسته بیا د هفتو د ورځو ضرورتونه پیدا شول چې باید زموږ ورځې هم د هفتې د ورځې سره معلومې، لکه اتوار سموار منګل یا یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهارشنبه. دا ورځې بیا په 225 هجري وروسته. او بله جالبه خبره دا چې د لمر او د سپوږمۍ کال هم 225 هجري وروسته معلوم سول سره. د لمر او د سپوږمۍ کال، د لمر جلا کال دی، د سپوږمۍ کال خو دا روژه د اختر دی، دا برات میاشت شعبان ده، نو دا میاشت دا د سپوږمۍ میاشتې دي. د لمر دا د قوس دی، هوت دی، دلوه ده، دغه میاشتې دي. دا په افغانستان کې د مهال سرکاري سنه چې دغه د لمر کال کاریږي. هر سل د سپوږمۍ کلونه 99 د لمر کلونه کیږي. د سپوږمۍ او د لمر 315 ورځې کال دی، او د سپوږمۍ د 315 نیمې ورځې دی. سوال مې دا دی عبدالهادي صاحب چې تا ولې پښتنو له د اسلام دعوت چې چا راوړی د هغه حسن بصري دی اول وار. نو موږ چې په کالج کې حاجي نارمان صاحب او شهزاد صاحب او ما خپل پر ګوګل کتلې دي، یوټیوب مې غټ لیکچرونه کتلې دي، ټول دا وایي چې د حضور علیه السلام په زمانه کې خالد بن ولید او راواس او کیس بن عبدالرشید ته بیا هغه د داجس په خوشحالي سره لاړ سو خلکو دا رقم اسلام پښتنو قبول کړي. ور بیا نبی علیه السلام چې د پټان لقب ورکړي. نو درته ما په داسې کې سوال پیدا شو، تعالی حسن بصري دی، لیکن هغه ګرځي وایي خالد بن ولید دی. خالد بن ولید یو وار به موږ د خالد بن ولید ژوند مطالعه کوو. خالد بن ولید پر خپل خبرې ذکر پاره وکسته چې یو وفد کللی دی د افغانستان څخه، یو وفد کللی دی د نبی اسلام سره لیدلی دی، د وروسته د خلافتو سره لیدلی دی، مګر داسې مشخص سړی لکه قیس عبدالرشید تللی دی. دا په مستند کتابو په دې شان کې اوس ما د تاریخ تبری کې هغه ریسرچ په موږ پورې اړه لري. تاریخ تبری 15 جلد دی، د ټول اسلامي خلافت تاریخ دی، مګر ما یوازې هغه حساب کې راټولې کړې ده چې په موږ پورې اړه لري. مثلا د هندوستان دا، د یورپ دا، د سنټرل ایشیا دا موږ څه کو د موږ پورې اړه نه لري. هغه ما راټول کړی دي چې په موږ قرار په دې کې تر د هر څه چې دا خبره نه پیدا کېږي چې پلانای نومي سړی هغه یو هیئت یو پلاو یو څوک للی دی الله ته ملاقاتون، دا یو نو نه دا اول نه دا اخر وو. یعنی دې مطلب دا نه دی چې دا وفد نه دی تللی،
وفد تللی دي خو د قیس عبدالرشید نوم په مستند شانو کې نسته، په مستند ریفرنسز کې، په مستند حوالو کې نسته. صحیح شو؟ لکه ما ته دا څونه مونږ دروښول مثلا احسن التقاسم فی معرفة الاقالیم د البشاري مقدسی یو کتاب دی، په هغه کې نسته. د عربانو دوه ګزیټرونه دي، یو مسالک والممالک دی، بل الممالک والمسالک دی، په هغه کې نسته. دا شان د ګزیټرونه دي، سرکاري ګزیټرونه چې د وفدونه تللي راغلي دي، د دوه د خلافت د څلور خلیفګان چې کوم دي دغه او د اموي خلافت د دوه ګزیټره دي. په دې کې دا د وفدونه ډیر کللی دي، د ټولو یادونه سته، خو د قیس عبدالرشید نوم نسته. د قیس عبدالرشید نوم نسته. لکه ما ته مخکې وویل چې مال دلته به تاسې په شاید په ذهن کې چې زموږ موجودیت څونه پخوا، او دا به موږ ډېر اورېدلي چې پښتانه د خالد بن ولید اولاد دي. پښتانه د خالد بن ولید اولاد نه دي. پښتانه تر خالد بن ولید ډېر زرونه کاله مخکې موجود دي. نو دا ستا د خبرې جواب امید دی چې سوی به چې د قیس عبدالرشید نوم په رسمي یا په افیشل چې ورته وایي په انګریزي کې نه، په دې حوالو یا په دې مستندو شانو کې نسته. افسانو کې ډېر سته، یوازې ستا نه، موږ هم بیخي ډېر اورېدلی دي په افسانو کې. په افسانو کې موږ هم بیخي ډېر اورېدلی دي، مګر په مستند څونه چې ما دا مستند حوالې کتلي دي، مستند شان می کتلی دي، لکه مثلا دا چې ما ته د خیر الدین زرکلی الاعلام ویل، د حسن التقاسم می درته ویل، د تاریخ تبری می درته ویل، د الکامل په تاریخ می درته ویل. دا هغه تاریخونه دي شاید تاسو نه اوریدل چې مستند تاریخونه دي، مستند کتابونه دي. نو هغه خدا شمانه دی اوریدل. بل ملګری که څوک پوښتنه لري، سوال لري. زادي صاحب زما نوم عبدالجلیل دی. ما سوال دا دی کوم مذهبونه چې تا بیان کړل او د واره د اسلام څخه مخکې پښتنو کوم دین فالو کوي، کوم مذهب یې فالو کوي؟ دا چې ما ته ټول برهمن دي، زردشتیان دي، هندوان دي، بودایان دي، دا څو نومونه چې اوس ما مخکې ذکر کوم اوس درته وویل. اول برهمن دی، بیا هندو دی، بیا زردشت دی، بیا بودا دی. دا هغه مذهبونه دي چې په لیکلي شکل چې د ټوس ثبوت مطابق پښتنو د 50,000 کالو څخه فالو کړي دي یا عملي کړي دي تر اسلام پورې. صحیح شو؟ اول تر ټولو د مخه چې ټوس ثبوت ستا اوس تر دې د مخه، تر دا ټوس ثبوت د مخه، تر لیکلو شانو د مخه که نور مذهبونه وه هغه خو نو اوس افسانې خو ډېرې دي، پر هغه باندې بیا باور یا اعتماد کول هم ښه کار نه وي. خو چې په کوم شي باندې موږ اعتماد لرو، موږ باور لرو، مستند دی په لیکلو شی سته. اول برهمن دی، دوم هندو دین دی، دریم بودا دی، څلورم زردشت دی، پنځم اسلام دی. اوس خو پښتنو کې هندوان هم سته، عیسویان هم سته، خو مجموع موږ به د مجموع یو شی حسابو نه. پښتانه په مجموع کې مسلمانان دي، پښتانه په مجموع کې مسلمانان دي. تاسو بل دي پښتنو کې هندوان هم سته، عیسویان هم پکې دي، صحیح شو؟ پښتنو کې يهودان هم پکې دي، سکان هم پکې دي، خو په مجموع کې پښتانه مسلمانان دي. اسلام د دوی پنځم یا شپږم دین دی چې د پښتانه متمدن شوي دي. دغه وروسته دینونه مجموعي شکل دینونه قبول کړي. د هر دین سوونه او زرګونه کلونه په پښتنو کې تیر کړي او ټول کار، ټول تحقیق، ریسرچ پر دې مذهبو باندې په پښتنو په وطن کې شوی دی. دلته د زما کمپیوټر نو خلاص په دې کې به ما یو ریفرنس یو حواله درکړې وای. د شپاهیان 100 پر 100 شانو بار د هندو دین کتابونه د افغانستان څخه یوړل، تر اسلام د مخه راغلي دی افغانستان ته. صحیح شو؟ یعنې افغانستان دا هغه مهال دغه رقم و
لکه اوس چې اکسفورډ دی یا جان هاپکنز یونیورسټۍ ده نه دارنګه یو یونیورسټۍ و د مذهبي لحاظه د ساینسي لحاظه د تمدن د لحاظه د ټولې دنیا خلک دا ما د چینایانو خالي مثال په دې درکړي چې زموږ د موضوع سره تعلق لري زموږ دغه سره کنه چې اوس راواخې د اروپا څخه دغه راغلي د یورپ څخه د هندوستان څخه د چین څخه د محمود کاشغری یو کتاب لیکلی دی دیوان لغات ترک دا د محمود غزنویان دی خو ګوره دا یو شی به اوریدلی وای محمود غزنوی پښتون دی محمود غزنوی ترکان دی پښتانه نه دي د هغه دربار په دربار کې ترکی ژبه ته ډیر کار کوي نو هغه د کاشغر څخه راغلی دی خپل ډکشنری د سرکاري بجټ سرکاري امکانات لاندې په غزنی کې لیکل دی دیوان لغات ترک بیا ته په انټرنیټ کې سرچ کې ډیر مشهور ډکشنری ده د ترکی ژبه یعنی موږ که یو چا په نور ملکو کې ریسرچ کوي پر شي تحقیق کوي هغه افغانستان ته راتله کې پر دین تحقیق کوي هم افغانستان ته راتله کې پر تجارت باندې تحقیق کوي هم افغانستان ته راتله د افغانستان سمو مقصد پښتنو وطن دی موږ دونه غنیمت وطن موږ دونه پرمختللی وطن خو بس څو وایو بدبختی اوس دغه ځای ته راورسولو چې موږ زه نه پوهېږم په کومو الفاظو یې اوس حالت بیان کړم زه نه پوهېږم چې په کومو الفاظو یې اوسنی حالت بیان کړم په موږ کې سیاسي جنونیت ولاړی تر اسمانه ورسېدی مذهبي جنونیت تر اسمانه ورسېدی اجتماعي جاهلیت تر اسمانه ورسېدی بس دا به د خدای تعالی د جانبه به یو بل داسې یو شی یو امکانات یو شی به نازلیږي چې به پښتانه خوشحال خان خټک وایي پښتانه د کږو کاڼو دیوال بیا به پښتانه د حالت راباسي